أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. دا نننی درس موضوع دا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم په حوالہ باندې ډېرې خبرې کېدې شي او ډېر پهلوګان دي چې هغه زیر بحث راوړی کېدې شي. دا موضوع دومره لویه موضوع ده چې دا د کتابونو په لیکلو باندې هم سرته ونه رسېده، په تقریرونو هم سرته ونه رسېده او د نکاتو پر پیدا کولو باندې هم سرته ونه رسېده. نوی نوی نکتې د سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ او د نبی علیه الصلاة والسلام د ژوند نوی نوی نکتې ذهن ته راځي د خلکو او نوی نوی دلایل د دې خبرې را پیدا کېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول دی. ورنه یو عام انسان سوال نه پیدا کېږي چې هغه به داسې خبرې وکړي چې کومې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي. و نن زمونږ د درس محور دا آیاتونه دي چې د سوره القلم ابتدایي 4 آیاتونه کوم تلاوت شو. نو د دې د آیاتونو سره متعلق چې کومې خبرې د نبی علیه الصلاة والسلام د سیرت په حواله مخې ته راغلي دي نو هغه به ستاسو مخې ته ږدم. اول د دې آیاتونو ترجمه. نون د دې په معنا یو الله پوهیږي. والقلم قسم می دی په قلم. وما یسترون او په هغه څه چې داخله کې لیکي یا به لیکي. ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیت سره د نعمت د ربستانه چې دا قرآن دی لیونه. د دې قرآن د نعمت په وجه او د دې باوجود سره د دې نه ته لیونه نه. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. او بېشکه تا د به مزدوري ملاویږي چې هغه به کټ کېږي نه او هغه مزدوري به ختمیږي نه، د هغې به څه انتها او آخر نه وي. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. او بېشکه ته ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم د اخلاقو په ډېره لویه مرتبه یې. دې آیاتونو باندې د پوهېدو دپاره هغه منظر مخې ته راوړل غواړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې د خلکو په ذهن کې د هغه څومره لوی مقام، دومره لوی مقام و چې دومره لوی مقام په دغه مکه معظمه کې د هیچ چا نه و او هغه مقام د کردار په وجه، د خپل سیرت په وجه، د عمل په وجه. صادق او امین دا ورته خپل هم وي او پردو ورته هم وي. صادق او امین دا گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقب ګرځیدلی و. امین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لقب ګرځیدلی و.
ابو طالب چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر دی ایمان په نه دی راوړی هغه ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ورکړو نو هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دعوت جواب په شیرونو کې ورکړ ودعوتني وعلمت انك صادق ولقد صدقت وكنت قبل امينا ودعوتني تمال دعوت راک وعلمت انك صادق نو زه په دې پوهیږم چې ته خو صادق ته خو رښتینی ولقد صدقت او په دې خبره کې دې رښتیا ویلي دي مخکې نم صادق وي او دا چې دا اوس ماته دعوت راکې دا رښتینی دعوت راکې وكنت قبل امينا او د دې نه مخکې خو ته امین مشهور تا خو نوم امین دی ته امانتدار یې پتا خو خلک اعتماد کوي ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا وزمالي په الله قسم زه په دې ښه پوهېږم چې محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم دین پیش کړي د ځمکې د ټولو دینونو د نظامونو نه بهتر نظام داسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې ابو سفیان نه چې کله هرقل تپوس کو ابو سفیان په هغه وخت کې مسلمان شوی نه و نو هغه ډېر تپوسونه وکړو دا تاسو چې کوم سړی پیدا شوی دی نو دا په کوم خاندان کې پیدا شوی دی ډېر په اوچت خاندان کې پیدا شوی د ده په پلارانو کې چېرته څوک بادشاه تېر شوی او نجیب بادشاه خو نه و ښه ما وایي چې دا بادشاه که تېر شوی نو بیا به د پلار بادشاهي د نیکه بادشاهي به دوباره غواړي نو ځکه به دا کیسې کوي داسې خبره مخکې بل چا کړې وه وایي نه داسې خو چا نه وه کړې وایي ما وایي چې ښه دا د نورو نه به چل زده کوي نو چې بل چا نه ده کړې خو د دې معنا دا ده چې بل چا نه چل نه زده کوي نورو ته چل ښایي بیا دا خبره چې ملګري کمیږي که زیاتېږي یاره جي ملګري زیاتېږي وایي او که نه د ایمان رڼا چې یو ځل زړه ته دن نشي نو بس دا خو بیا خو زیاتېږي نو غریبان ملګري دي که مالدار خلک یاره جي غریبانان ملګري کېږي او د پیغمبرانو ملګري په ابتدا کې غریبانان څوک واپس کېږي خو نه چې خبره یو ځل واوري نه جي واپس کېږي خو نه دا تجربه خو ابو سفیان ته ډېره شوې وه چې مکه معظمه کې د بلال او د صهیب او د عمار سره څه شوي وایي نه واپس کېږي وایي او کله د ایمان رڼا چې یو ځل زړه ته دن نشي او د هغې هغه تازګي چې یو ځل زړه ته دن نشي هغه بیا نه وځي ستاسو د هغې په منځ کې جګړې شوي دي وایي او جګړې خو شوي و چې جګړې وشي نو بیا څنګه چلي تاسو یې ګټئ که هغې یې ګټي وایي کله یې مونږ ګټو کله یې دې ګټي بیا وایي چې دروغ خو نه وایي چېرته یاره جي دروغ خو بلکل نه وایي دروغ خو یې چېرته نه دي وایي وعده خلافي خو نه کوي معاهدې خلاف ورزي خو نه کوي وایي اوسه پورې خو یې چېرته نه ده کړې اوس او زمونږ او د هغې په منځ کې معاهده ده نو هغه بیا د دروغ په باره کې ورته وایي چې دروغ نه وایي بیا پیغمبر چې په خدای دروغ نه وایي که نه په انسانانو دروغ نه وایي په خدای دروغ نشي ویلی چې څوک د انسانانو سره دروغ نه وایي دا به د الله تعالی سره څنګه دروغ او په دې ماحول کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي یو طرف ته هغې په دې ګواه دي چې نبي علیه الصلاة والسلام صادق دی او امین دی او بل طرف ته ورته وایي دا لیونی دی چې کله قرآن پیش کړي نو الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکوي چې دا تا له دروغجن نه وایي انهم لا یکذبونک دوی تا ته دروغجن نه وایي ولكن الظالمین بآیات الله یجحدون دا د الله تعالی د آیاتونو نه انکار کوي دا تکذیب چې ستا کوي نو دا د آیاتونو تکذیب کوي حقیقت کې دا دروغجن ماته وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت دې پهلو ته چې وګورئ چې خلک ورته وایي چې دا قرآن چې ته پیش کړی دا تا خپل جوړ کړی دی او د دې خلکو سره د دې خبرې هېڅ ثبوت نه و چې دا نبي علیه صلات وسلام د بل چا نه ذکر کړی او که رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلي وی چې ما جوړ کړی دی نو خلکو به ټولو ویلی چې واه واه او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې نه ما نه دی جوړ کړی او د الله تعالی د طرف نه دی نو خلک یې په دې باندې دروغجن ګڼي یعنې کومه خبره چې د هغې هغه خلک په اسانه مني
خو هغه دروغ ده، هغه خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کوي. او د کومې خبرې د منلو په وجه یا کولو په وجه چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کاڼي ورېږي، الزامات پرې راځي، لیونی ورته ویلی کېږي، هغه خبره کوي او تر اخره پورې کوي او پرېږدي نه. وایي هر څه پرېښودو ته تیار یم، خو دې پرېښودو ته نه یم تیار. دا کتاب د الله تعالی دی، دا زما کمال نه دی، د الله تعالی په ما باندې رالیږلی. دلته چې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکوي، نو دې تسلی کې دا خبره چې ورته کوي چې ما انت بنعمت ربک بمجنون، ته لیونی نه. نو دې معنا دا نه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ځان څه شک راغلی او الله تعالی ورته تسلی ورکوي چې نه 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 ستا په ځان به شک راغلی، خو داسې تاسې نه ده. خبره داسې نه ده. خبره دا ده چې دا سر دلبرا در حدیث دیگران یو خبره کوي د اورونکو ته، د اوریدونکو نورو خلکو ته وایي چې دا محمد صلی الله علیه وسلم خو تاسو پیژنئ، تاسو ورته صادق او امین ویلی و. دې نه مخکې څه وحی نه ورغلی چې دا محمد صلی الله علیه وسلم صادق او امین. دا صادق او امین لفظ خو دته تاسو تجویز کړی او تاسو له د کردار په وجه دته دا لفظ تجویز کړی. نو دا هم هغه صادق او امین محمد دی صلی الله علیه وسلم، خو چې د الله تعالی نعمت پې راغی او قرآن پې نازل شو، نو تاسو ته لیونی وایئ. د دې معنا دا ده چې اصل غلطي او اصل فتور ستاسو په ذهن کې دی، دا عدم توازن، دا د توازن دا بګاړ دا ستاسو په دماغو کې دی. دی خو انتهایی درجه حد درجه متوازن ذهن والا دی. دا لفظ چې خلک وایي که نه، دا په د انګریزۍ ژبه کې چې دا وایي اب نارمل دی. نو تاسو که ګورئ نو بعضې خلک کله بیا د ځان د خلاصولو په بنیاد باندې دا وایي چې نه اب نارمل مونږ هغې ته هم وایو چې حد درجه ډېر زیات جینیس وي، چې د عام ذهینانو نه ډېر زیات بالا ذهین نو هغه ته هم وایي مونږ اب نارمل وایو. زما دا خیال دی چې دا د دې خلکو خپله اب نارملټي ده، چې د دې دا ذهني توازن دومره وران دی چې دوی په دې نه پوهېږي چې یو سړی د توازن په اعلی مراتبو کې دی. یعنی که دې لفظ باندې زه د پوهولو کوشش وکړم نو هغه به دا وي چې د انسان د ټولو نه لوی مقام او لوی چې د هغه معیار دی، اوچتوالی دی، هغه په دې معلومیږي چې د په دې ژوند کې توازن څومره دی. تاسو به ګورئ په دې مصلحینو کې دا چې کوم د انسانیت اصلاح کوي، په دې کې به تاسو داسې ډېر خلک میلاو شي چې د هغې ژوند غیر متوازن وي. غیر متوازن په دې معنا باندې چې د یو څیز دومره اهمیت نه وي چې څومره اهمیت ورله دی ورکړي. یو خبره دونه ډېره زیاته اهمه نه وي. د ټولې دنیا انسانان صرف په یوه نقطه باندې د ټولې دنیا انساني تاریخ وګوري، چې راځئ صرف دا یوه نقطه معیار ګرځوو چې د چا ژوند د ټولو نه اعلی متوازن ژوند د چا دی، متوازن ژوند د چا دی. نو د انبیاءو نه زیات متوازن ژوند د هیچ چا نشته، او د هغې نه بعد متوازن ژوند د هغه چا دی چې د انبیاءو سره قریب دي. په دې امت مسلمه کې دا ډېر لوی اهل علم تیر شوي دي، خو دا په دې امت مسلمه کې چې ورته مجددین وایي، مجددین چې هغې کار یې تجدید کړی دی، د دې دین نه دا دوړې موړې سنډلې دي او دا یې صفا کړی دی او په خپل اصل شکل کې دنیا ته پیش کړی دی. نو په هغې کې د ټولو نه لوی صفت چې د مجددینو و چې دا بلکل انبیاو ته نږدې خلک دي، دا د نبوت ته نږدې خلک دي بلکل. او زما په نسبت باندې د هغې حدیث د علم په بنیاد خبره کوم چې د هغې حدیث ترجمه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په هغه حدیث کې فرمایي، یو حدیث داسې دی چې من احیا سنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهید. چا چې زما د امت د فساد په وخت کې زما طریقه او زما سنت را ژوندي کړه، نو هغه ته به د 100 شهیدانو ثواب ملاویږي. دا د 100 شهیدانو ثواب په یو عمل نه ملاویږي،
دا په احیاء سنت رسول ملاویږي چې دا کار تجدید دی، دا ثواب د مجدد دپاره دی چې هغه د ټول دین د کارونو تجدید وکړي، دا دین اثر نه بیا خلکو ته راتازه کړي او په خپل اصل شکل کې ورته وړاندې کړي، نو دا د هغه دپاره دا اجر دی. د بل چا دپاره دا ممکنه نه ده چې هغه احیاء د تمام سنت رسول احیا سنتی، داسې خو نه دی ویلي چې زما سنتا من سنتی، زما په سنتونو کې یو سنت را ژوندی، بلکې وی احیا سنتی، دا اضافه د دې نه مطلب دا استغراق دی، دا ټول ارس پکې را شامل دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره سنن دي، څومره طریقې د نبی علیه الصلوة والسلام دي، انفرادي اجتماعي، د عقیدې، د عمل، د اخلاق، د کردار، د کور، د سهارا، د بهر، د دننه ژوند، د دوستۍ، چې دا څه طریقې دي، نو دا را ژوندي کول د یو عام سړي د ما ستا کار نه دی، دا د هغه چا کار دی چې هغه کار تجدید وکړي، چې خلک په دین باندې خاورې ورړولي او د هغه شکل روانوي او دی لګیا دی او د هغې نه خاورې لرې کوي او اصل شکل کې دین خلکو ته پیش کوي. نو دا مجدد چې د ده د ټولو نه لوی کمال دا یي چې د ده په ژوند کې توازن وي، لکه څنګه د پیغمبر په ژوند کې توازن دی. د نبی علیه الصلوة والسلام په ژوند کې یو غیر مسلم سړی د دې خبرې اعتراض نشي کولی چې د نبی علیه الصلوة والسلام په ژوند کې دا عدم توازن و، دا ژوند یې داسې نارمل نه و، خبرې نارمل نه وي، ترجیحات یې داسې نه و، یو شیز له د هغه اهمیت دومره نه و ډوله دونه ډېر راته اهمیت ورکړو، د بل شیز اهمیت و او د هغه یې بلکل نظر انداز کړو. دا خبره د پیغمبر په ژوند باندې دا اعتراض څوک نشي کولی. نو د پیغمبر ته د دې لیوني ویلو معنا دا ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ژوند حد درجه متوازن و، چې هغه توازن، د هغې توازن، هغه قدر او هغه مقدار د خلکو په ذهن کې د راتلو په دې وجه نه چې د هغې خپل توازن روان و، دا نه چې هغه څه مجبوره و، د هغې خلکو خپل توازن روان و، د هغې د فکر توازن غلط و، د هغوی د عمل توازن غلط و، د هغې د ترجیحاتو توازن غلط و، نو د هغه خپل غیر متوازن او بګړاو توازن د وجې نه هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه حد درجه معیاري توازن ته ونه رسېده. نو به د هغې لپاره دا اعتراض اسان و بیا چې دا لیونی دا خبره چې د دې خلکو ذهن ولې غیر متوازن و، سړی ولې غیر متوازن کېږي؟ تاسو په دې عامه معاشره کې تجربه وکړئ یو سړی ولې غیر متوازن شي. سم دم سړی یو اچانک یو خبره سړی داسې وکړي چې بس ته پوهېږې دا اوس غیر متوازن شو، د توازن او د دغه وزن وران شو، تله یې کږه شوه، توله یې ورانه شوه، توله یې ورانه، پښتو کې مو وایي توله یې ورانه شوه. دا توله ولې ورانېږي؟ توله یا د دې وجې نه ورانېږي چې سړی ډېر زیات په غوسه کې راشي، څوک په غوسه کې راولي او قارب د هغه توازن راشي، توله یې ورانه شي. یا یو داسې څوک ویلي چې د هغه لیدل نه غواړي، هغه سره د حسدي، هغه سره یې بغضي. یو سړی سم دم سړی دی خو چې کوم سړي سره یې ورانه ده ته د هغه په مخ کې د هغه نوم اچانک واله سړي باندې پسې چلو شي. یو سړی یو نظریه، یو فکر، یو دعوت، یو کار سره جوړه نه لري او ته اچانک د هغه په مخ کې هغه خبره تذکره، هغه بحث وچېړی، نو هغه غیر متوازن شي. دا د مکې معظمې خلک چې وو د دې په خپله ځان ولې غیر متوازن کړ؟ دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حسد کوه، دوی د توحید سره دشمني کوله، دوی په شرک او په دې بت پرستۍ او په دې معاملاتو کې دې سره دوی ځان عادت کړی و او دا دوی ګڼل چې که دا نه وي نو موږ به ژوندي پاتې نه شو. د دې وجې نه چې د دې په مخ کې د توحید ذکر کېده، د دې په مخ کې د ادای حقوق ذکر کېده، د مکې د سردارانو په مخ کې چې د غریبو خلکو د حقوقو ذکر کېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سره په ځمکه کښېني، د دې توازن به بګړاو شو. ابو لهب ولې ابو جهل ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې نبی علیه الصلوة والسلام یې ولید چې په دې بیت الله کې سجده کوي، هغه چې د لرې نه کتل دا د عبدالمطلب زوی دی، نوسی دی، د عبدالله زوی دی،
د قریشو ډېر لوی سردار مسیر دی او لګیا دی لکه د غلامانو په شانتې سر په ځمکه ایښودی دی. دې خبرې ده په دماغو کې دوه خبرې راوستې. یو خبره په دماغو کې دا راوسته چې دا سړی دا رب ته چې سجده کوي د دې معنا دا ده دا ما ته دا وایي چې ګوره زه چا نه منم، دا سر یو سر په رب ته په ځمکه ټیټېږي، دا بل چاته دا خو دی په دې زبان حال موږ له یو چلنج راکوي، دا موږ ته یو چلنج راکوي چې دا سر زه صرف د یو رب ته په ځمکه ږدم او دا بل چاته نه ټیټېږي. او دویم دا چې دا خو زمونږ د قریشو د غرور په خاورو کې میلاو کړو. د قریشو د سردار بچي ته وګوره او لکه د غلامانو غوندې سر په ځمکه ږدي. نو نبي علیه الصلاة والسلام له چلنج ورکوي که دا سر دې بیا په ځمکه کېښو په دې حالت کې مې بیا ولیدې نو زه په دې سر خپه کېدم. نو قرآن کې آیت راغی ارأیت الذي ينهى عبدا اذا صلى. ته دا هغه سړي نه خبرې چې زما بنده کله لمونځ کوي نو دی یې منې کوي. ور په لمونځ کې یو پیغام دی، دا مونځ ډېر اهم دی. په لمونځ کې ډېر لوی پیغام دی او زما ستا په مونځ کې پته نشته دا پیغام شته که نشته، خو په مونځ کې پیغام شته. که مونځ شعوري مونځ وي نو په دې کې پیغام دی، ډېر غټ پیغام دی. نو دا سړی چې ما راته وي غیر متوازن کېږي نو د حسد د وجې نه غیر متوازن شي. د یو داسې خبرې د اورېدو په وجه دی غیر متوازن شي چې هغه دی اورېدل نه غواړي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه توازن ته چې دی رسېدی نشي نو دا په دې وجه نشي رسېدی چې دی په خپله د خپلو بدعملو بدکردارو په وجه د خپل ذهني بګړاو په وجه د دې توازن او د دې توله ورانه شوې ده. نو په دې حالاتو کې دا آیاتونه نازل دي، په دې حالاتو کې دا آیاتونه نازل دي او په دې کې ډېر لوی عجیب سبق دی. اولنی سبق پکې ګورئ نون، د دې نون په معنا باندې کله وایو موږ نه پوهیږو. دا حروف مقطعات دي، دا داسې حروف دي چې د دې په معنا یو الله پوهیږي. خو تفاسیرو کې د دې نون یو ترجمه دوات شوې ده، دوات د صحیح دوات نه. نو تاسو بیا دې ترتیب ته ګورئ. نون یعنی دوات، والقلم او قلم، وما یسترون او هغه کرخې چې دا خلک وایي کرخې وایي. سړی چې لیکل کوي نو کرخې ولا داسې راکاږي مخکې غواړي چې په یو متوازن او مناسب او په یو بلکل سیده لیکل مې وکړی نو مخکې هغې دپاره کرښې راکوي. پخوا مونږ سره به چمټه وه، پوټه به ورته چا وي، چا به ورته چمټه وي، پیمانه به ورته وي، په هغې به مخکې کرښې راښکلي، پرې تختې به هم کرښې راښکلي، پرې کاپۍ کې به هم کرښې راښکلي، بیا هم په هغې د پاسه لیکل کول. نو درې واړو خبرو ته غوږ کېدی اوس نون، دوات، قلم. او په دې دوات او قلم په ذریعه چې څه لیکلی کېږي دا خلک چې څه لیکي څه چې لیکي دا ټول ارسل دې خبرې ګواه دي چې ما انت بنعمت ربک بمجنون. د دې باوجود چې الله تعالی تا باندې یو نعمت کړی دی او کتاب را لېږلی دی نو ته لیونی نه یې. دا خلق کم عقل دي، دا نه پوهېږي چې تا ته لیونی وایي. دو مطلبونو ته په ذهن کې وت. یو دا چې دا یسترون تاسو ته پته ده د عربۍ په دې ژبه کې دا فعل مضارع چې دا کنه دا د حال او د مستقبل د دواړو لپاره راځي. نو د یسترون معنا دا ده چې دا اوس لیکي او دا معنا هم ده چې بیا به لیکي. نو موږ دا دواړه ترجمې کوو. دا اوس چې خلک څه کوي نو په دې کې پوهه خلک یعنی لیکا پړه خلک، پویدونکي خلک، لیکونکي او لوستونکي خلک هغه په دې باندې ګواه دي چې دا قرآن د الله تعالی کتاب دی او دا محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی. د پوهه خلکو لکه نن سبا عام طور باندې چې خلک پوهه کوي، پوهه څوک دی؟ لیکا پړه دی یا تعلیم یافته دی، لیکا پړه پنجاب. خلک خپل ځان ته لیکا پړه باندې ډېر خوشحالي. موږ لیکونکي لوستونکي یو. پیغمبر په امیینو کې راغلی دی او پیغمبر په خپل هغه څوک دی چې هغه لیکل لوستل نه کوي. خو د دې نه لیکونکي او نه لوستونکي پیغمبر په صداقت او په رښتینولۍ باندې لیکونکي او لوستونکي ګواه دي. لیکونکي او لوستونکي په ګواه دي.
او چې دویمه خبره وکړي د اوسه پورې چې کوم لیکونکي لوستونکي دي اهل کتاب دي، د اهل کتاب مبارک قرآن ویلي دي دوی پوهېږي یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. لاړ شئ د هغه خلکو نه تپوس وکړئ چا سره کتاب دی او لیکل لوستل کوي، نو هغوی داسې پېژني لکه څنګه چې خپل بچي پېژني. او تیر کتابونه د محمد صلی الله علیه وسلم په صداقت او په نبوت باندې داسې ګواهي ده چې نن هم په هغې کې دا ګواهي موجوده ده، په تیرو کتابونو کې نن هم دا ګواهي موجوده ده. تاسو پخوانی انجیل را پیدا کړئ، څو ځله دا وشو په دې موجوده زمانه کې. یو کال مخکې د 10 کاله یو ماشوم دی په امریکا کې، مور طرف نه افریقنی دی، پلار طرف نه غالبا د بل ځای دی خو په امریکا کې شوټ شوي. هغه د خپل نیکه په مکتبه کې ناست دی او انجیل برناباس هلته پروت دی. نو ماشوم دی د 10 کالو، نو تلی د انجیل برناباس اغوستی دی چې ګوري په هغې کې د محمد صلی الله علیه وسلم لفظ راغلی دی، د ما نه پس په محمد صلی الله علیه وسلم راځي. هغه راغی خپل نیکه ته وایي چې بابا دا محمد څوک دی، ما ته دا وښایه. هغه ورته وایي تا ته چا ویلي دا کتاب راله؟ وایي ستا په لایبرري کې پروت دی، ما د بل ځای نه خو نه دی راوړی. وایي ګوره خبردار دا کتاب له ګوتې ورنه وړې. هغه وایي زه خو به دا وایم، ما خو دا ویل د دې خو زه خو پوه شوم چې محمد. نو بیا خو وړوکی دی پوهېږي نه، نو بار یې منډې کړي دي. بار ته منډې کوي، یو نه تپوس کوي محمد به کوم ځای محمد کوم ځای دی؟ نو خلک وایي موږ څه پېژنو. اخر چا پرې پوه کړی چې هغه هوټل والا مسلمان دی، ته خو دا نوم چې یادی ده، هوټل والا ته ما ته محمد وښایه، محمد کوم ځای دی؟ د محمد پسې دی. هغه ورته وایي جومات ته راځه چې جومات ته دې بوځم. نو هلته بیا جومات امام لذي و هغه بیا پوهېږي چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول 1400 سالې شوي دي چې وفات شوی دی، قرآن یې راغلی. بس وایي ما پرې پوه کړه، ما په دې خبره پوه کړه. بیا هغه پلار یې لېږلی دی افریقې ته، ولته د ده نیکه دی هغه ته یې ویلي دي چې بس دا سم که یا پوه یې کړه یا چې ته یو طرف ته که. هغه ولې زهر ورکړي دي، بیا چا هسپتال ته وړی دی، هغې نه ښه شوی دی. هغې نه پس هغه بیا وایي چې ما بس زه به همدغه یو خبره کوم، بس ما محمد صلی الله علیه وسلم بیا نوم ته و چې څوک څه کوي یا دې کوي. نو دا د کوم ځای نه دا خبره وشوه؟ دا په دې ترکیې کې چېرته سمګلران روان وو، څه به ورسره سمګلینګ به یې کوو. پولیسو نیولي دي، 2-3 کاله مخکینۍ خبره. پولیسو نیولي دي، نو هغې سره چې څه برآمد شوي دي، یو پکې نسخه ده 50 نه زیات 52 صفحې دي غالبا د بیزې په چمړه باندې لیکلی شوی د سونې په تارونو انجیل. په هغې کې د محمد صلی الله علیه وسلم نوم ځلیږي بلکل کلاب. دی وړی دی هغه فارنسک ټسټ لی وړی چې دا معلومات وکړي چې دا څونه مودې دی. وایي چې دا 1500 سال نه زیات دی، 1500 سال نه قدیم دی. په دې باندې غیر مسلمو خلکو ریپورټ ورکړی، غیر مسلمو خلکو ریپورټ ورکړی چې دا د 1500 کالو نه مخکې لیکلی شوی دی، په هغې کې د محمد صلی الله علیه وسلم نوم دی. بیا د هغې نه بعد په هغه زمانه کې پوپ بینیډکټ د عیسایت د کیتولیک چرچ پوپ، د هغه نه چا تپوس وکړو، ما په خپله وکتل. هغه ورته وایي زه به دا ګورم، نو هغې نه پس به خبره کوم. او د هغې نه څه لږې میاشتې بعد پوپ نه استعفا واخیستی شوه، سره د 40 کارډینیل چې د هغوی د پوپ ته نږدې چې کوم خلک وي اعلی خلک، هغه 40 کسان او یو پوپ بینیډکټ تر اوسه پورې غیب دي. غلط داسې وایي ځینو خلکو نه ما واورېد. ما یو دوست دی یوروپ ته ډېر زیات ځي راځي، ما ته یې وایي چې ما په خپله کتلی دی د هغه یو تصویر چې پوپ بینیډکټ مونځ کوو، باقاعده جومات کې مونځ کوي. که زه د عیسایي دنیا نه دومره تپوس وکړم چې کم از کم ما ته د پوپ بینیډکټ یو انټرویو چېرته راشه کړي، چېرته راته وښایي وژلی هم دی که ژوندی دی، که مړ دی. که مړ دی نو قبر یې راته وښایي، او که ژوندی نو کم از کم دا خو راته ووایه چې سړی څه شي چې موږ ته یو تپوس وکړو چې تا چې کتاب وکړه د هغې نه پس ستا رایې څه ده، او هغه 40 کارډینیل چې دی په دنیا کې څه شو. نو پخواني کتابونه د دې خبرې ګواه دي، پخواني کتابونه او د دغه زمانې دور کتابونه هم د دې خبرې ګواه دي چې ما انت بنعمت ربک بمجنون. دا د الله تعالی نعمت دی، او دا چې چاته میلاو شي نو هغه خو څنګه مجنون کېدی شي. او ما یسترون معنا دا ده چې پر روانه زمانه کې به لیکلی کېږي. نو دا خو بس اوس چې سړی دې وګوري او په دې دنیا کې دا معلومات وکړي چې هغه شخصیت په دنیا کې څوک دی چې د هغه په سیرت تر ټولو نه زیات لیکل شوي. وما یسترون
تاسو ورته اوس وایئ دا لیونی دی او خبرې ته یې غوږ نه ږدئ، خو دا روان دور د دې خبرې ګواه دی چې په روان دور کې به د محمد صلی الله علیه وسلم په سیرت، د ده په سنت، د ده په دعوت، د ده په فکر به دومره څه لیکل کېږي چې هغه لیکل را جمع کول چې دی هم د چا د وس خبره نه وي، چې صرف دومره ووایي چې یو سړی دا وایي چې واقعي زه دا دعوه کوم چې په سیرت رسول صلی الله علیه وسلم باندې په دنیا کې څه لیکلي شوي دي ټول ما ته پته ده څومره لیکلي شوي شته داسې څوک چې دا دعوه وکړي. ځکه چې سیرت رسول قرآن د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سیرت دی او اخلاق، د قرآن په تفسیر چې څه لیکلي شوي دي، د قرآن د معنا په فهم چې څه لیکلي شوي دي، د قرآن په احکامو چې څه لیکلي شوي دي، په حرام او حلال چې څه لیکلي شوي دي، په احادیثو چې څه لیکلي شوي دي، د احادیثو په علومو چې څه لیکلي شوي دي، د احادیثو په شروحو چې څه لیکلي شوي دي، په سیرت او په سنت رسول چې څه لیکلي شوي دي، دا د انسان د وس خبره ده چې دا به راجمع کړي دا ټول څه دي. والقلم وما یسطرون، قسم مې دی په قلم او په هغه څه چې آینده به خلک لیکي د قیامته پورې به دا لیکلی کېږي. تاسو خو اوس وایئ دا یو خبره ده صرف یو سړی دی او موږ لګیا یو چې زه څه ورته وایو، نه دا داسې شخصیت دی چې دا په ټوله دنیا دپاره د لیکلو محور دی، د ټولې دنیا د علومو لپاره دا قرآن محور دی، د ټول دنیا علوم به د دې قرآن نه را پیدا کېږي. او شخصیات چې جوړېږي آینده زمانه کې، سیرتونه چې جوړېږي، کردارونه چې جوړېږي، نو هغه به د یو کردار راتاویږي بس دی نه بعد چې څومره شخصیات جوړېږي او کردارونه جوړېږي به د یو کردار راتاویږي. دا د دې خبرې ثبوت دی چې ما انت بنعمت ربک بمجنون. بیا د دې دلایل په دې قرآن کې ګورئ، قرآن د لیکلو ته، تعلیم ته، تصنیف و تالیف ته، قلم اهمیت ته چې قرآن څومره توجه ورکړې ده، دا معمولي خبره نه ده، لویه خبره. علم طرف ته توجه ورکړه او بیا د هغې نه بعد ما انت بنعمت ربک بمجنون. دا قرآن نعمت دی، قرآن نعمت رحمتم دی، نعمتم دی، او د دې نه لوی نعمت به بل کومي چې په هغې کې انسان ته د انسانیت غوندې د ژوند تېرولو، د انسانانو غوندې د ژوند د تېرولو تعلیم دی. انسان به د انسانانو غوندې ژوند څنګه تېروي، عقیده، فکر، عمل، اخلاق، نو دا د ټول نه لوی نعمت چې سړی پې ښایسته ښکاري، چې سړی پې آسوده ښکاري. نعمت څه ته وایي؟ وایي فلانکی منعم دی، منعم ورته په پښتو کې منعم وایي. سړی پې ښایسته، سړی پې آسوده ښکاري، سړی پې دمه ښکاري. صاحب نعمت په آرامي، صاحب نعمت په سکوني، صاحب نعمت هغه ته تسلي، هغه ته خلک کړېږي. دا قرآن داسې کتاب دی چې دا تا ته میلاو شو نو دې معنا ده تا ته سکون میلاو شو، ټول سکون میلاو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سکون میلاو شو، خو ټول عمر به ارامه شو. تاسو به څنګه وایئ دا سکون دی؟ پته ولګېده چې سکون دغه ته نه وایي که سکون دغه ته نه وایي راته که څه ته وایي، سکون دې ته نه وایي چې خپې وغځوې هغه شپه ورځ خوبونه کوي، دا سکون نه دی. سکون دا دی، نعمت دا دی چې سړی د انسانیت دپاره څه وکړي، د انسانیت، انسان د انسانیت معراج ته ورسوي، انسان ته اعلی اقدار میلاو شي، اعلی نصب العین ورته میلاو شي، اعلی مقاصد ورته میلاو شي، لوی نصب العین، لوی منزل، لوی مقصد ورته میلاو شي. دا سکون دی، دا اطمینان دی، په حقیقت دا نعمت دی. او د دنیا نعمت آخرت نعمت دی، اصل نعمت هغه نعمت دی. خو پر دنیا کې مثلا دنیا کې هم نعمت، دنیا کې هم ټول نه لوی کار دا دی، لوی آسودګي دا ده، دې ته کړېدل پکار دي، دا غټ سوری دی. سړي ته عقیده درسته میلاو شي، سړي ته کردار درست میلاو شي، سړي ته نصب العین اوچت میلاو شي، سړي ته اعلی اقدار میلاو شي چې او د انسانیت اعلی اقدار څه دي. نو دې وجې نه قرآن ته نعمت ویلی شوی. او دا قرآن چې ورته وایي ته لیونی نه یې په دې وجه
ورپسې بیا دا هم وایي چې وان لک لاجرا غیر ممنون، او تا ته به داسې مزدوري ملاویږي چې هغه به ختمیږي نه، هغه به کټ کېږي نه، هغې کې به انقطاع نه وي. نو د دې دوه معنا ده. یو معنا دا ده چې آینده لپاره چې څوک څه نیکي کوي په هغې کې به ستا حصه وي. قیامته پورې چې څوک څه نیکي کوي نو ستا د عملنامه دا به بندېږي نه. دا قرآن ورته یو خبره کړې وه، ستا عملنامه به نه بندېږي. د چا عملنامې به بندېږي به خو د محمد صلی الله علیه وسلم عملنامه به نه بندېږي. نو دا چې څه کېږي اوسه پورې، دا اوس هم چې څه کېږي که مونږ کې اخلاص وي او دې کې څه اجر وي نو یقینا په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حصه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عملنامه د نیکۍ عملنامه ده، د قیامت پورې نه بند. دا اعلان په هغه وخت کې دا نبي علیه الصلوة والسلام ته ویلی شو چې دا الزامات او دا خبرې برداشت کوه، خو تا ته دومره د نیکو یو دروازه کولاو شوې ده چې دا به د قیامت پورې په تا پسې نیکۍ روان وي، دا به بندېږي نه. او که د اجر نه مراد هغه مزدوري والی چې سړی مزدوري وکړي او هغه څه ورته میلاویږي، هغه څه شی دی د دې عملو په نتیجه کې، نو خو بیا د قیامت نه بعد په جنت کې دا خو واقعي غیر ممنوع، هغه بیا قطع کېدو والا نه ده. خو هسې دې آیت ته یو سوچ وکړئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا کوم نعمت میلاو شو، نو په ظاهر د خلکو په ذهن کې ودا سوال راځي، د یو عام سړي په ذهن کې چې خیر نو زما لپاره پکې څه دي. یو صحابي عبدالله بن رواحه دی، غالبا مدینه منوره کې بیعت عقبه کې غالبا راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، شاعر دی نبی علیه الصلوة والسلام، دا غزوه موته کې شهید شوی. نو هغه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته و یا رسول الله چې ایمان راوړم نو څه به میلاویږي؟ نو څه به کوم؟ دا ورته وایي څه به کوم؟ دا به کې ایمان به راوړی الله باندې، په آخرت باندې، په ملائکو باندې، په کتابونو باندې. بیا وایي ښه نور؟ وایي نور به مونځ به کوې، روژه به نیسې، حج به کوې، زکات به کوې، جهاد زکات به ورکوې، جهاد. نو عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه وایي نه دا خو خیر دی، دا خو نورې خبرې شوې، که نه خو زما به پکې څه وي، ما ته به پکې څه میلاویږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي تا ته به جنت میلاوي. وایي جنت به میلاوي؟ وایي زه ته لاس راکړه. نو چې لاس یې ورکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو بیا وایي زه خو د دې خبرې نه واپس کېږم نه، خو ته به هم نه واپس کېږي چې ګورې ما ته بیا جنت میلاو نه شي. نبي علیه السلام وایي نه دی کې واپس کېده نشته، واپس کېده دی کې نشته، بس چې هغه وایي جنت میلاوي نو سړی خو دا وایي چې ما ته به څه میلاوي. نو دلته یو دوو نقطو ته هم ذهن کېنوئ. دا اجرا غیر ممنون قرآن کې بل ځای کې هم راغلی، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. تم څه میلاوي؟ مؤمنانو ته هم اجر غیر ممنون میلاوي. او دا په کوم سیاق او سباق چې د هغې دپاره بس سوره التین ښه شعوري ته ور ووایې، شعوري ته ور ووایې چې والتین څه ته وایي، والزیتون څه ته وایي، وطور سینین څه ته وایي، وهذا البلد الامین. د دې څلورو خبرو قسم خوړلی شوی دی. او دا چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان ما په بهترین ساخت او بهترین پیدایش کې پیدا کړو، په بهترینه طریقه مې پیدا کړو، په بهترینه سانچه کې مې پیدا کړو. ثم رددناه اسفل سافلین، بیا دا انسان اسفل سافلین ته لاړ، یا خدای چې ټولو نه اوچتو، ټولو نه احسن تقویمو، او یا اسفل سافلین ته لاړ. خو د دې نه بچ کېدونکي څوک دي؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، چې ایمان او عمل صالح پکې، فلهم اجر غیر ممنون، هغې دپاره هم اجر غیر ممنون دی، د هغه اجر به هم د هغه نه کټ کېږي. او یقینا دا ده چې د هغه صحابه کرامو اجر، د هغې تابعینو اجر، د هغې ائمه مجتهدینو اجر، د هغې مجددینو مصلحینو اجر، د هغې مسلمانانو د هغه چې څومره خلک چې د اسلام خدمت یې کړی دی، نو د هغې په یو لحاظ سره هغه اجر غیر ممنون دی، هم د اخره پورې روان دی. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بیا ډېر زیات دی، نو په هغې خو د هر چا په هغې کې د هغې سره. او یو دویمه خبره به بله م وکړم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم
دپاره مونږ په دې پښتو کې هم دا نومونه وایو که نه، مصطفی، مصطفی غوره شوی دی. او تاسو ته پته ده چې دې امت ته هم الله تعالی مصطفی او مجتبی ویلی دي. دا امت هم مصطفی هم دی او مجتبی هم دی. په دې دوو نومونو کې خو دا امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره الله تعالی شریک کړو. قرآن کې وایي که نه سورة رعد سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. بیا دا قرآن مونږه د پیغمبر نه بعد هغه چاله په میراث کې ورکوو چې مونږه خوښ کړي په خپلو بندګانو. دا خو د امت خلق یادوي. اورثنا الكتاب دا وارثین د کتاب خو دا امت. اصطفینا من عبادنا چې مونږ په دې کې غوره کړي. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. خیر دې په دې کې کمزوري شته خو مصطفی دی. دا امت مصطفی دی. دا غوره دی. امت مصطفی هم دی په دې معنا چې د مصطفی صلی الله علیه وسلم امت دی او دا امت په خپل مصطفی دی. الله تعالی غوره کړی. مجتبی هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. هو اجتباكم. الله تعالی تاسو غوره کړی. اجتباء دا سورة حج اخرنی آیت ده. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. دا الله تعالی تاسو غوره کړی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نعمت په وجه باندې خدا شه نعمت دی. دا دومره لوی دنیا پکې شامل شو. دا لوی دنیا پکې د مسلمانان پکې ټول شامل شو. او یوازې د مسلمانان پرېږده عالمین پکې شامل شو. چې قرآن بل ځای کې وایي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. ته خو د عالمینو دپاره رحمت شوي. ما ته رحمت لېږلې د عالمینو دپاره. یعنې د ټول قیامته پورې د راروان انسانیت دپاره ته رحمت شوي. او د رحمت کېدو یو څو مفهوم لري دا په ذهن کې ښودل غواړي. باران ته الله تعالی رحمت ویلی دی. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الله تعالی هغه ذات دی چې باران راوړي د هغې نه پس چې کله خلک ناامیده شوي او خپل رحمت راخور کړي نو رحمت الله تعالی باران ته ویلی او رحمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلی. باران په هر څه ورېږي. باران چې ورېږي نو په کوڅه هم ورېږي، په کوټه هم ورېږي، په پټي هم ورېږي، په باغ هم ورېږي، په ډیران هم ورېږي، په لار هم ورېږي، په سړک هم ورېږي، په سمندر کې هم ورېږي. هر ځای ورېږي. او د دې باران کمال بیا دا وي چې د باران په وجه باندې چې په کوم شي کې کوم صلاحیت او اهلیت دی هغه پکې راوټوکېږي. باغ کې په څه راټوکېږي نو ګلونه او میوې، په پټو کې په فصلونه. خو هغه ځمکه چې هغه شوره ځمکه ده او بیکاره ځمکه ده، خبوسه چې ورته وایي والذي خبث لا يخرج الا نکده. بې خیره څیزونه په هغې کې مارکونډی را زرغون شي، مړغونې پکې را زرغون شي، کیکر پکې را زرغون شي. باران که در لطافت تبعش خلاف نیست، در باغ لال روید و در شور بو بخش. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نبوت او د نبی صلی الله علیه وسلم د پیغمبر دا باران او داسې بې وقوفه به څوک چې هغه به وایي چې باران ښه شی نه دی. باران ښه شی دا قمقلتوب دی چې باران نه وي نو د دنیا د باران متبادل په دنیا کې د هېڅ اثر نشته. تر اوسه پورې په انسانانو کې داسې قوت نشته چې هغه د باران متبادل پیدا کړي چې باران کوم کارونه کوي او د ټولې دنیا د انسانان په شریر رايوځي شي هغه د باران دا کار کوي، دا باران کوم کار کوي. نو بیا دې له وایي یاره پیغمبر ته څه کول دا د دې نه بغیر هم کېده، دا موږ هم کولی شو. دا دعوه اوسه پورې څوک نشي کولی. او که ته دا چیلنج کوې د ټوله دنیا چې دا باران چې کوم کار کوي دا د انسان وکړي، دا په یو ځای باندې به مو بله ووایي څه شی به وکړي، خو هغه باران چې څه کوي هغه دی نشي کولی. نو اولنۍ خبره دا ده چې الله تعالی دا پیغمبر رحمت ګرځولی دی، د باران په شان رحمت دی.
او د باران نه بعد به بیا څه کېږي؟ نو د باران نه بعد دا کېږي چې په مکه معظمه کې ابوبکر صدیق هم واوري، نو دا صداقت هغه راښکاره شي، نو هغه دومره عظیم شي چې د قیامته پورې خلک عظمت ته سلام کوي. او د بلال غوندې سړی هغه هم د هغه ستاره او د هغه وبرېښېږي، د هغه ستوری هم وبرېښېږي، د هغه قسمت هم راویښ شي. او دغه مکه کې ابولهب او ابوجهل دي، نو د هغه ډیران، د هغه پته ولګېده وخت کې ابولهب پته نه لګېده دا ډیران دی، اوس یې پته ولګېده، اوس یې پته ولګېده ډیران دی، دا د نبوت د بعد پته ولګېده، دا د خیر دشمن دی، دا د خیر یوازې دشمن نه دی، د خپل ګاونډي هم دشمن دی، د خپل وراره هم دشمن دی، د خپل رشتې هم دشمن دی، د رشتې خیال هم نه ساتي. دا پته مخکې نه لګېده چې دی په دومره اوبو کې دی او دی په دومره اوبو کې دی. دویم دا چې دا رحمت چې تاسو ګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو که تاسو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د زمانې دنیا وګورئ او د هغې نه بعد بیا د دنیا کې عمومي اصلاحات ګورئ، نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت وجه ده. نن که په دنیا کې څوک د انساني حقوقو خبره کوي، نو ته په دنده غړی دا ویلی شي چې دا د اسلام د وجې نه کوي. نن که په دنیا کې څوک د اخلاقیاتو خبرې کوي، نو ته په دنده غړی دا ویلی شي چې دا د اسلام په وجه او د محمد صلی الله علیه وسلم د سیرت په وجه کوي. نن که په دنیا کې ته دا ویلی شي چې خلک د چا غلامان نه وي، خلکو ته د څه حقوق ملاویږي، څه ازادي دي خلکو ته ملاویږي، نو د دې بنیاد چې زی نو د دې جرړې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو سره. نو دې معنا دا ده چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سیرت څه پهلوګان خدا شي دي چې د هغې نه فایده نن سبا یوازې مسلمانان نه، غیر مسلم هم د هغې نه فایدې اخلي. او پر دنیا کې چې دا څه اخلاقیات دي او دا څه ازادي ده او څه د حقوقو خبرې دي، نو دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د تعلیماتو اثر ده. او یو وجه بلم کېدی شي هغه دا ده چې دا رحمت تاسو صرف د دنیا لپاره ولې خاص کوئ؟ دا خلک تپوس وکړي که نه؟ نو د هغه په دماغو کې هم صرف دا دا رحمت دا صرف د دنیا لپاره دی. قرآن په خپله اصطلاح کې خبرې کوي، قرآن د بل چا په معیار خبرې نه کوي، قرآن په خپله معیار دی. معیار چې دی هغه په بل شي نه تړلی کېږي، معیار دې ته وایي چې بل شی په هغې تړلی کېږي. نو قرآن خپل یو معیار لري، هغه معیار یوازې دا دنیا نه ده، هغه د دنیا نه بعد چې کوم اصل ژوند دی د آخرت هغه معیار باندې خبرې کوي. د دې وجې نه رحمت د عالمینو لپاره په دې لحاظ باندې دی چې د آخرت اصل کامیابي او د الله تعالی اصل رضا هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سیرت او په سنت کې. او ځینې خلک دا رحمت للعالمین لفظ د جهاد خلاف استعمالوي، وایي چې رحمت دی نو بیا جهاد څنګه کوي؟ نو دا جهاد په خپله د رحمت معنا ده. د جهاد معنا تاسو زده کړئ، جهاد معنا تاسو صرف دا چې یو سړی په بل ورغوټه شي په مری زور کي، دې ته جهاد وایي. جهاد دې ته وایي چې د خلکو ته د حق لارې کې چې کوم رکاوټونه دي هغه رکاوټونه لرې شي، هغه رکاوټونه ختمول دي. انسان چې د خپل رب رضا طرف ته کوم سفر کوي، په هغه سفر کې چې کومې خنډې او خنډان او کوم ازغي دي، دا ازغي او دا خنډان لرې کول دا جهاد مفهوم دی. دا په خپله رحمت دی که نه چې ته د دې نه روان یې په لاره کې او څوک درته وایي چې چېرته دی مردان ته ځم، خو یاره په لاره کې خو غله ناست دي، نو ته مردان ته څنګه ځې؟ هلته به ځې چې دا غله د دې علاج وشي، دا لار صفا شي، نو ته به بېرته ولاړ شې. نو چې څوک دا لاره صفا کړي او تا ته د مردان سفر اسان کړي، نو ته به وایې چې دا یې ښه کار وکړ، ما ته لاره اسانه شوه. رحمت خدا دی که رحمت دا دی چې څوک د الله او د الله د بندګانو د حقوقو د ادا کولو لپاره په یو لار باندې مزل کوي، نو هغه لاره باندې سفر ورته آسان وي، او په هغه لاره کې چې کوم خنډان وي خنډان ته لرې شي. څوک د لارې بندوي او دې کې خنډان را پیدا کړي، دلته کندې کړي، دې باندې خلک د لارې باندې تلو نه خلک منې کوي، نو هغه لرې شي. غله د لارې نه لرې کول، ډاکوان او شوکمار د لارې نه لرې کول دا کمال دی، که دا په لاره کې کېنول کمال دی. نه چې دې ته څه مه وایې، څه ورته وایې مه، کمال خو دا دی چې دا لاره نه دا خنډان لرې شي.
نو دا خنډ لري کول دا جهاد څخه خپل شوق پوره کول نه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د 53 کال عمر پورې یعنی د غزوه بدر پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوم ځای کې تور استعمال کړی چرته تور استعمال کړی او سره د 55 کال پورې جنگونه ورکې دا نه بات ورته شوی دا شوق چې چرته په قلاره چا پرې خو دی چې چرته به بس آرام کولې نه معنا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم شوق نو نبی صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې چاته جګړې نه سوا د یو وخت نه چې ابو جهل د ځمکې دره بغولې دا په سیرت کې شته او دا خبر ما ډېره مزه راکړي چې په غزوه بدر کې د ابو جهل نه سر عبد الله بن مسعود کټ کړو نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم به وګوره په مړو کې ابو جهل را پیدا کړ صحابه کرام لاړل چې یا رسول الله وته شپوټه ته نو سر خو کټ شوی نو هغه پیژندې کېږي نه نو نبی صلی الله علیه وسلم ته د ځوانۍ د الکوالي د زمانه یو خبر را یاد شو به د خپې د کونډۍ نه د زنګونی وګوره په دې کې په خوانې زخم نو بیا صحابه کرام ته تاسو د خدای پیغمبر ته دا زنګون زخم څنګه معلوم دی وای دا یو ځل یو دعوت په مکه معظمه کې د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سو خپل هغه ډوډۍ کړې و چې ډوډۍ کړې و نو په ډوډۍ کې زموږ او د ابو جهل او دا مامزول پس خبره باندې ما د اوران شو چت مې کولې زمکه له راو بغاو او دا کونډای مولا ماته نو دا غزخم نو خلکو چې وکړه نو لاړ چې وکړه نو په د زنګون په غزخه به وکړه نو راو چې دا نور خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په چا په توري نه راوست نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم شوق خو نو لکه ما هدا پوری د لار نه د خندان لري کول ضرورت نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کړی خو دا غي باوجود هم دا کوشش کړی دی چې دا کم نه کم وشي دا کار کم نه کم وشي 1018 کسان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غزواتو او په سرایاو کې ټول د دواړو طرفونو نه اتلس د پاسه زر کسان وجلی شوي په دې کې 200 یو کم شپېته د مسلمانانو د طرف نه دي او 200 یو کم شپېته د کافرانو د طرف 259 او 700 دا خلق دي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وجلی شي په جنگ او د دې په نتیجه کې امن څومره راغی او خبره څومره تبدیلی څومره راغله او انقلاب څومره راغی او نن سبا څنګه چلی نو دا مرګونه حسابوي دا څومره وجلې کیږي دا روسیانو څومره وجلې دي چینیانو څومره وجلې دي امریکایانو څومره وجلې پر جنگ عظیم اول او جنگ عظیم دویم کې څومره وجلې شوي دي دا اوس د امریکایانو او د روسیان پر افغانستان او په فلسطین او په کشمیر او په اراکان کې څومره وجني او په عراق او په دې علاقو کې څومره وجلې کیږي او د دې په نتیجه کې راځي شو دا دومره خلکو قرباني وشي او د غیلې په بدل کې څه شي وشي امان راشي که مزید بدل نه راشي او بیا یو سړی په جهاد اعتراض کوي او دا د رحمت للعالمین خلاف دی نو دا مې ذکر دی او بیا وروسته ورته فرمایي وانک لعلی خلق عظیم او یقینا بشکه ته د اخلاق په ډېره لویه مرتبه د اخلاق په ډېره لویه مرتبه او دلته بلغ نساء والو د اخلاق د لویه مرتبه چا مقرر کړی ده انسانانو مقرر کړی د اخلاق لویه مرتبه ده د انسانانو یو کونسل مقرر کړی ده یو فرد مقرر کړی ده نجد هغه مقام دی چې دا د اخلاق او لویه مرتبه تعین الله تعالی په خپل کړی دا د الله تعالی په معیار باندې اوچته مرتبه ده د الله تعالی په معیار باندې خلق عظیم ستل او چې د الله تعالی په معیار باندې خلق عظیم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی وی و انک بشک ته دې انک یو او په دې ککی دې په دې ترکیب کې دې په دې ساخت کې یو زور دی و انک او بشک یقینا ته اے محمد صلی الله علیه وسلم لا په دې لا کې بیا څه زور دی یا عربي څه کوئی نه دی په دې خبرې کې دې څه مطلب دی ساده خبره نه ده ډېره زیاته جوړه خبره ده لعلى خلق عظیم د بلند اخلاق هغه مرتبه چې کوم الله تعالی په نسبانه بلند ده
اوس ما او تا به دا څنګه وایو؟ نو به دا وایو چې الله تعالی ورته وایي چې بلند اخلاق دي، نو دي خو د پوهې دپاره څه خبرې شته که نه چې موږ پرې ځان پوه کړو چې او واقعي رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق بلند دي. چې څوک چاله په شریکه یو انعام ورکړي که ټولو خلکو احترام چې لکه 100% خلک وایي چې دا فلان سړی بیا په ځان نه پوهېږي، ځان کې نه ځایېږي، په جامو کې نه ځایېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ظرف دومره لوی و، دومره لوی ظرف و چې دا خبره برداشت کړه. دا جام دومره غټ و چې په دې جام کې دا دومره اوبه راغلې که نه نو دا پکې ځای شوي. دا سمندر و، دا داسې لوی سمندر و. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ضمیر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زړه او د نبی علیه الصلوة والسلام دا نفس، دا دومره لوی سمندر چې په دې سمندر کې دا دومره غټه خبره وکړې او دا دې بار ته راونه وته او خلکو ته دا ونه وایي چې ما پېژنې چې زه څوک یم، ما له چا کومره غټه ډګري راکړه. دا په خپله د دې خبرې دلیل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر لوی او د سیاق و سباق ته وګورئ چې څوک چاته لیونی وایي نو چې خلق عظیم نه وي نو دی به وایي چې زه مړه ده ما پسې څه په تندر لګوم الله خلک راته پکې لا ګډې وړي دی د اصلاح خبرې کوم او دی پکې لا ما ته وایي لیونی په تندر وړي دی چې څه کوئ یا کوئ. نه نه نه، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق عظیم دی. دا د دې خبرې ثبوت دی چې تا ته خلک لیونی وایي او د دې باوجود ته خلکو د اصلاح لپاره او د هغې د جهنم نه د بچ کېدو لپاره او د هغې نه د سړي زامنو جوړولو لپاره بیا هم لګیا دی. دا د دې خبرې غټ دلیل دی. دا په خپله د سیاق و سباق دلیل دی. او یقینا دا ده چې د نبي علیه الصلوة والسلام دا بلند کردار او دا بلند اخلاق نه وی نو دا قسمه الزامات او دا قسمه تهمتونه او دا قسمه کاڼي او د کلي نه ایستل او دا الزامونه دا برداشت کول او بیا هغه کار کول. دې نه دا معلومیږي چې قرآن دعوت او د اسلام دعوت چې څوک ورکوي نو دا ډېر لوی دل ګرده غواړي، دا ډېر لوی زړه غواړي، دا ډېره لویه سینه غواړي. دا واقعي د هر چا کار نه دی. او دې نه علاوه چې دا خلق عظیم او مجنون دواړه څنګه یو ځای کېږي؟ نه او دا خلک مني، یو طرف ته دا مني چې واقعي ته ډېر لوی او بل طرف ته ویې لیونی. دې معنا دا دی د خلکو توازن بګړاو دی. خلق عظیم دی مني، کردار دی مني. نو دې معنا دا ده چې دا د دې خبرې ثبوت دی چې دا دې چې لیونی وایي دا په خپله د دې په بېشعورۍ کې دا خبره کوي، دا د دې په دې پاگلتوب دلیل دی. دا ستا په څه نقص په وجه نه دی، دا ستا د څه نقص په وجه نه دی، دا د دې د نقص په وجه دی. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها نه چې تپوس کېږي د نبي علیه الصلوة والسلام د اخلاق مبارکې، نو حقیقت دا دی چې که د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها دا خبره چاته نه معلومه او د هغه نه څوک تپوس وکړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق څه دي او د په اخلاقو په نبي علیه السلام په سیرت باندې چېرته ډېر لوی کتابونه ویلي نو دی به ورته اوږد تقریر وکړي. او د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها دا خبره په ذهن کې نو سړی به حیرانېږي چې یو طرف د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها سره دومره ډېر لوی علم او دومره لوی ذهانت او بل طرف ته دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېره زیاته نږدې وه چې دومره نږدې څوک هم نه و او د هغې باوجود په یو جمله کې خبره کوي نو دا څه عجیبه دا څه بل شانته علم دی. تاسو اندازه ولګوئ د عمر د کشروالي باوجود چې عمر یې څومره کشر و، دا په دې فارسي ادب کې یو لفظ ویلی کېږي سنگ فارس. سنگ فارس هغسې عنقا په شانته یو شی دی. عنقا و یو مرغۍ ده او داسې مرغۍ ده چې په غر باندې پنجه کېښودې نو دا غر به په دې پنجو کې اوچت کړي، نو داسې مرغۍ چېرته مطلب دا دی چې فرضي شی دی. نو څنګه چې عنقا فرضي مرغۍ ده نو داسې سنگ فارس هم یو فرضي کاڼی دی چې داسې کاڼی دی چې هغه په بل کاڼي باندې ووایي که نه داسې ویسو دی نو د هغه نه به سونه جوړه شي. نو اصل کې سنگ فارس دغه کاڼی نه دی، دا اصل کې سنگ فارس دی کردار ته وایي، سنگ فارس دی کردار ته وایي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او کردار خو کهکشان دی. کهکشان صرف سړی یا نوم اورېدی شي
او یا اسې چې ته پس تحریر کې ویلی شي او یا که چېرته چا ورته په دوربین کې وښود نو له لرې نه یې هسې لیدی شي نو نور اخوا ته نه خبرېږي چې دا دی اصل کې هلته به هېڅ څه او هلته هغه ستوري د یو بل نه څومره لرې دي هلته د هغه ستورو رڼا څومره ده نو د محمد صلی الله علیه وسلم سیرت یو کهکشان دی بس دومره والی چې د ستورو یو مجموعه ده په هغې کې څونه ستوري دي کروړونه اربونه او هغه ستوري د یو بل نه څومره لرې دي او د هغې رڼا څومره ده دا زمونږ د وس خبره نه ده دا زمونږ د وس نه بهر ده بس دومره پېژنې چې رڼا ده نو ستورو یو مجموعه ده نو خو هسې د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها د نبي علیه السلام د سوري لاندې وخت تېر کړی دی چې د هغه نه تپوس کېږي نو هغه د علم یو سمندر هغه دی چې وایي کان خلقه القرآن دوه ټکو کې وایي چې دا سوال نه پیدا کېږي چې څوک به د نبي علیه الصلاة والسلام په سیرت تقریر کړي او یا به بیان کړي او شاګرد به پوه کړي او یا به پوه شي چې هغه به دومره د پیغمبر اخلاق زده او یا به کتاب ولیکي او یا به یو تقریر کړي یا به څه جملې ووایي نو لنډه خبره حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها کوي قرآن اخلاق نه دی قرآن ګوره او دویمه یو بله خبره په دې منځ کې کوي چې څنګه چې د قرآن په علومو باندې عبور دا د دې نه انسان عاجز دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې د عبور نه انسان عاجز دی او څنګه چې قرآن رښتینی دی نو داسې د محمد صلی الله علیه وسلم سیرت رښتینی دی گویا کې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام د وفات نه بعد د نبی علیہ السلام په صداقت او په امانت او په دیانت باندې داسې زبردسته مهر لګوي او داسې زبردسته دلیل وایي او داسې یو ګواهي پیش کوي داسې ګواهي څوک نشي پیش کولی او بیا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاقو ته ګورئ که نه نو چې عظمت د اخلاقو دی نو څومره دی دا سورة انعام کې یو آیت دی چې د مشرکینو به خلکو ته وایي نبی علیه الصلاة والسلام ته به وایي چې دا غریبانان د خپل مجلس نه پاسه قرآن کې الله تعالی بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي چې ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي سورة کهف کې ورته وایي او سورة انعام کې هم داسې او بیا ورته په سورة انعام کې یو بله جمله وایي دې مه پاسوه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ستا حساب په دې نه دی او د دې حساب په تا نه دی که دا دې وشړل نو دا به ته زیاتی کوې او بیا ورته یو بله خبره کوي او په هغه خبره به ما سوچ کوو بیا الله تعالی یو ذهن کولاو کړو هغه دا چې واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم چې کله ستا مخې له دا مؤمنان راشي دا کوم چې د مکې سرداران وي دا پاسه و چې مونږ راشو دا زمونږ د ناستې نه دي دی پاسه و نه مونږ باله راځو چې کله دا مؤمنان ستا مخې له راځي نو فقل سلام علیکم فورا وایه چې السلام علیکم داسې ورته نه وایي چې ووایه وایي فورا وایه دا د فورا لفظ قرآن د عقیدې په ځای استعمالوي د دې ځای نه علاوه چې کوم ځای کې استعمال کړی چې ووایه دا په هغه سوال او په جواب کې استعمالېږي چې کوم ځای کې د عقیدې خبره وي لکه ويسألونك عن الجبال دا خلک تانه تپوس کې د قیامت پر ورځ به د غرونو سره څه کېږي فقل ينسفها ربي نسفا فورا د عقیدې خبره ده سره چې لږ ساعت هم په دې بد عقیدګۍ کې تېر نه شي لږ ساعت هم د عقیده خرابه نه وي فورا ورته ووایه چې ينسفها ربي نسفا زما رب به یې والوځي بس به یې په هوا کې والوځي او چې کله د عمل غوندې خبرې چې خیر دی که په هغې کې تاخیر راشي بیا پکې فې نه وایي ویسألونک عن الیتامه دا خلک تا نه تپوس کوي د یتیمانانو دا خرچه اخراجات او دا څنګه چې کو یو ځای جدا څنګه قل اصلاح لهم خیر قل ورته ووایه خیر دی که اوس نه بیا ورته ووایه که څه وخت پکې تېر شي نو تېر نه شي قل څه وخت پسې ورته خیر دی ووایه چې اصلاح لهم خیر مطلب د دې خیر لټوی نو بس چې څنګه طریقه کوئ خو مطلب پکې د دې خیر چې په کوم ځای کې د عقیدې او ډېره زیاته اهمه خبره نو وایي فقل فورا وایه نو دلته ورته څه وایي واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا چې کله ستا مخې له راشي هغه خلک چې زمونږ په آیاتونو ایمان لري نو فقل سلام علیکم فورا ورته ووایه چې په تاسو د سلامتي دا د ایمان کرشمه ده دا د ایمان کمال او تاسو سوچ کوئ په اسلام کې د سلام څه آداب دي په اسلام کې د سلام آداب دا دي
چې راتلونکي به په ناستو خلکو سلام کوي، راتلونکي به په ناستو خلکو سلام کوي. نو ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی وی واذا جاءک، چې ته ناشې او دا خلک راشي. نو د اسلام طریقه خدا را سلام چې هغوی به سلام کوي، هغوی د خدا تعلیمات دي د اسلام. خو پیغمبر ته الله تعالی وی نه فقل فورا، خو چې دی راشي ته به ورته وایي السلام علیکم. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ ذهن کې دا راځي چې د نبي علیه الصلاة والسلام مقام دومره لوی دی او الله تعالی په دغه مؤمنانو په باره کې ورته وایي چې ته ورته السلام علیکم وایه. خیر دی که دوی راځي نو سلام پرې ته وایه. نو دا خبره به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذهن کې نعوذ بالله من ذلک داسې یو خبره پیدا کوله چې ګوره مقام خو زما اوچت دی چې پیغمبر زیمه، نو سلام به راته دی کوي او ما ته الله تعالی وایي چې ته په السلام علیکم وایه. نو گویا کې زما په دې امت کې دومره غټ غټ خلک را پیدا شي چې زه به ورته سلام کوم. نو دا خبره به د نبي علیه السلام پر طبیعت لږه ګرانه پرېوته. تفسیر قرطبی کې او په نورو کتابونو کې یو حدیث دی چې دا آیت راغی که نه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به بار بار دا خبره کوله، بار بار چې الحمد لله الذي جعل في امتي من امرني ان ابدأهم بالسلام. شکر دی دا غیرم چې زما په امت کې داسې خلک را پیدا کړم چې ما ته حکم وکړو چې زه به دې ته السلام علیکم وایم. د دې بلند اخلاقی اندازه تاسو لګولی شئ. کوم شی چې بظاهر د ګیلې و، هغه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم د حمد ذریعه وګرځوله. سبحان الله، عجیبه خبره ده. په دې باندې پوهېدل ګران دي. کوم شی چې بظاهر د ګیلې وجه وه چې ما ته وایي چې د دیو ته سلام کوه، دیو ته سلام کوه، د ما په وجه باندې دې ته دا مقام ملاو دی او ما ته وایي په دې فقل سلام علیکم، سلام کې ته ابتدا کوه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره د حمد ذریعه ګرځي. الحمدلله، شکر دی چې زما په امت کې هغه خلک شته چې الله ما ته حکم کړی چې زه دې په دې باندې په سلام کې ابتدا سلام کې مخکې کېږم. دې څه معنا ده؟ گویا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خپل ذات نه زیات اهمیت د خپل مقصد دی چې ښه به نیمه خو زما په امت کې داسې خلک الله را پیدا کړي چې دا کار به روان وي، دا خبره به روانه وي. داسې خلک شته چې ما ته دا وښودله چې او که نه وګوره که نه ستا هغه مقصد را ژوندی، ستا هغه زنده مقصد دا به تا قیامت زنده وي، دې کې به کمی نه راځي. داسې خلک دي چې ستا په موجودګۍ کې پرې ته السلام علیکم ووایه، ته پرې مخکې شه، ته د دې احترام وپېژنه. دا هغه خلک دي چې دا به دا دین او دا دعوت او دا کار به مخکې بوځي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بلند اخلاق او بلند کردار. او آخري خبره په دې سلسله کې دا ده د اسلام دلته اخلاقیاتو ته اهمیت ورکړو. وانک لعلی خلق عظیم، ای پیغمبر ستا اخلاق وي. د اخلاق او اهمیت داسې شو چې د اخلاق په ځان کې تم پیدا کولی شي. یو ګیله به زما او ستا پیدا کېده که نه. دا قرآن کې د انساني نفسیاتو ډېر زیات لحاظ ساتلی شوی دی، د انساني نفسیاتو. انسان په ذهن کې به دا ګیله پیدا کېده ټول عمر به صفت کوم. انسان خو داسې وایي په دې زمانه کې خو دا بعضې قسمه داسې خلک دي چې دا د اظهار رایې د ازادۍ وله دومره لویه ژبه ورکړې ده چې هر څه وایي. دی به دا هم وایي چې خبر ټول عمر به زه بس صفت کوم، نو به زما خو پکې څه نشته. نو دلته قرآن خبره ټوله راوړه د کردار دی، کردار له چې انک لعلی خلق عظیم، یقینا ستا اخلاق ډېر لوی دي. دې معنا دا ده چې اصل شی او حدیث کې هم دا راځي چې په میزان کې د ټولو نه بهترین شی په تله کې چې د هغې وزن وي نو هغه خلق حسن دی، بهترین اخلاق. هغه بهترین اخلاق ته هم پیدا کولی شو، زه هم پیدا کولی شو. نبوت دروازه بنده ده که نه، د بهترینو اخلاقو دروازه خو بنده نه ده. دا خو تا دپاره هم کلاو ده، ما دپاره هم کلاو ده. بیا تاسو ګورئ چې په اسلام کې د اسلامي نظام حیات کې د اخلاقو یو ډېر لوی وسیع میدان دی. او په الفاظ دیگر سره دا ویلی چې اسلام په حقیقت کې یو اخلاقي نظام دی، خو هغه اخلاقي نظام
چې د هغې په پشت باندې باقاعده ضوابط دي. داسې صوفیانه نظام نه دی چې صرف واعظ او نصیحت دی جي که وکړه، نه، د هغې په پشت باندې باقاعده قانون دی، ضابطه ده. اسلام کې د بې حیایۍ سزا ده، د بد اخلاقۍ او د بد کردارۍ پکې سزا ده. نو دا نظام حیات دی چې د دې بنیاد ته دا ویلی چې دا اخلاقي نظام دی، خو داسې اخلاقي نظام دی چې دا نره اخلاقي نظام نه دی. د دې په پشت باندې یو ضابطه او یو قانون. خو دا درته ووایي چې دا خلق عظیم خو ته خپلولی شي، دا کردار ته په ځان کې پیدا کولی شي، او چې دا کردار ته په ځان کې پیدا کړي نو یقینا ته بیا ګوره بیا څومره لوی خلک بیا څومره لوی شوي دي، د عمل او د کردار په وجه باندې بیا خلک څومره لوی شوي دي. دا د دې آیاتونو په حواله باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاق په کردار باندې او په سیرت باندې، او بیا چې ګورئ نو دا د سنت او سیرت د خپلولو شی دی، د عمل شی دی، صرف د بیان شی نه دی. نو زما خیال دا دی چې فی الحال په دې خبرو باندې اکتفا کړو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.